Class 10th Biology, Chapter 5 Reproduction, Lecture 3. په Lecture 1 او 2 کې چې کوم دي نو مونږ د reproduction definition او د reproduction types او reproduction چې کوم دي نو په plants کې داغه different types وغیرہ ویلو. مونږ سره په plant کې چې کوم دي نو alternation of generation کیږي. هغه پروسس چې پای کې ډیپلایډ پلانټس هغه کنورټ کی هیپلایډ ته او هیپلایډ پلانټ هغه کنورټ کیږي واپس کې ډیپلایډ ته. اوس یو پلانټ چې هغه باډي یعنی دا غي روټ سټیم لیف تمام ایسه دا د هیپلایډ سیل نه جوړوي یعنی هاف نمبر اپ کروموسوم په وسیل کې دي او دا غي نه د پلانټ روټ هم جوړ دی سټیم هم جوړ دی لیپ هم جوړ دی او نور پارټس هم جوړ دي نو هغه پلانټ بیا گیمیټوفایټ وای او چې کم پلانټ باډي داسې ده چې د هغه روټ سټیم لیپ او نور ډیفرنٹ پارټس د ډیپلایډ سیل نه جوړوي نو هغه ته بیا وکیږي سپوروفایټ پلانټ باډي. نو موږ سره د پلانټ دوه قسمه پلانټ باډي دي یا به یو پلانټ چې کوم دی موږ سره د هیپلایډ سیل نه جوړوي نو هغه ته گیمیټوفایټ یا به یو پلانټ موږ سره د ډیپلایډ سیل نه جوړوي نو هغه ته وکیږي سپوروفایټ. اوس دا چې څومره فلاورینګ پلانټس دي هغه پلانټ چې هغه د فلاور پیدا کوي نو هغه اټول موږ سره در اصل سپوروفایټ او گیمیټوفایټ باندې مشتمل دي. خو دا چې کوم فلاورینګ پلانټس د هغه د روټ سټیم لیپ او فلاور ورسره دي نو دا بوټي در اصل موږ سره سپوروفایټ دی یعنی کله شوی دا بوټي ته ویني نو دا سپوروفایټ دی کله توت دا بوټي ویني دا سپوروفایټ دی کله بیری بوټي ته ویني دا سپوروفایټ دی کله غنم بوټي ته ویني دا سپوروفایټ دی د جوار بوټي ته ویني دا سپوروفایټ دی. نو دې پلانټ باډي دا چې کوم ورسره روټ سټیم لیپ او فلاور ورسره دي په فلاورینګ پلانټس کې دا اټول در اصل سپوروفایټ دي او دا فلاورینګ پلانټس چې کوم گیمیټوفایټ دي نو هغه په سنگل سیل باندې مشتمل دي او په گیمیټوفایټ په فلاورینګ پلانټس کې دوه دي یو میل گیمیټوفایټ دی یو فیمیل گیمیټوفایټ دی. نو میل گیمیټوفایټ هغه موږ سره کنورټ کیږي سپرم ته یا سپرم ته ویل کیږي او فیمیل گیمیټوفایټ هغه موږ سره اوویول یا ایگ جوړي. نو اوس دې کې دا چې کوم موږ سره د ډایګرام دی نو په دې ډایګرام کې کتا سو ګوره نو موږ سره د دې نه واخله دې پور چې کوم دا سټرکچر دی نو دا در اصل موږ سره د گیمیټوفایټ خبره ده او د دې نه پس چې کوم دا زایګوټ جوړ شو او بیا زایګوټ نه ډیپلایډ ډیویژن په ذریعه سره یعنی مایټاسس په ذریعه سره د هغې نه بیا روټ او سټیم او لیف او فلاور اټول پارټ جوړ شو نو دا اټول پارټ موږ سره در اصل سپوروفایټ دي. نو موږ سره پلانټ چې کم دی نو هغه د سپوروفایټ نه کنورټ کیږي گیمیټوفایټ ته او د گیمیټوفایټ نه واپسې کې کنورټ کیږي سپوروفایټ ته. موږ به یو اگزامپل د هیومن سره والو. انسان نه د انسان دا جسم دا د زایګوټ نه جوړ دی او د ډیپلایډ مایټاسس ډیویژن نه جوړ دی. زایګوټ ډیپلایډ دی او مایټاسس ډیویژن نه په وجه باندې د انسان جسم جوړ دی. د انسان په جسم کې هر سیل ډیپلایډ دی خو چې کله دی نو که میل دی او که فیمیل دی خو چې کله دی اډلټ سټیج ته ورسیږي نو د میل په باډي کې سپرم پیدا کیږي نو دا سپرم هیپلایډ دی او فیمیل باډي کې ایگ پیدا کیږي او دا ایگ هیپلایډ دی. نو دا سپرم ځان ته یو پوره انسان دی خدا داسې انسان دی چې سره نه لاس شته نو سره سترګې شته نو سره خپې شته نو سره بل څه باډي آرګن شته او دا شانتي دا چې کوم ایگ دی نو دا ځان ته یو پوره انسان دی خو دې سره نه لاس شته نه خپې شته نو سره نه باډي نور آرګن شته. نو په دې کې دا چې کوم د هیومن باډي دا نو دا اټوله ډیپلایډ ده او دې ته سپوروفایټ وایي او د هیومن چې کوم سپرم پیدا کیږي یا ایگ پیدا کیږي نو دا هیپلایډ دی او دا هیپلایډ چې کوم دی نو موږ سره گیمیټوفایټ دی. نو په هیومن باډي کې دا گیمیټوفایټ د انحصار ساتي په سپوروفایټ باندې
دغه حساب دا چې کوم هایر پلانټس دي نو په هایر پلانټس کې چې کوم دی نو سلور ایسی دي د پلانټ یو روټ دی یو سټیم دی یو لیف دی او بل فلاور دی بیا دا چې کوم فلاور دی په دې کې دننه پارټس دي او په هغه پارټس کې دننه یو ځای سپرم جوړیږي او بل ځای چې کوم دی نو پای کې ایگ جوړیږي اوویول او دا سپرم او دا ایگ چې کوم دی دراصل دا موږ سره یو پورا پلانټ دی دې کې دا ګوره ایگ ورکړی دی او دلته دا ورکړی سپرم نو په یو فلاور کې دوانه اوم سپرم جوړیږي او اوم پکې ایگ جوړیږي نو دا چې کوم سپرم او ایگ فارمیشن کیږي نو دا سپرم او ایگ دراصل موږ سره گیمیټوفایټ دی نو دا سپرم او ایگ د انحصار ساتي په فلاور باندې نو دا فلاور او دا فلاور سره چې دا پلانټ کوم تمام باډي دا نو دا سپوروفایټ ده نو دا چې کوم دا لایف سایکل دا ډایګرام ورکړی دی نو د دې زایګوټ نه والا تر دې نه ایمبریو جوړ شوی دا بیا تینا سیډ جوړ شي سیډ بیا جرمینیشن کړي دا هغې نه سټیم او روټ جوړ شي سټیم او روټ نه بیا چې کوم دی لیوز جوړ شي ورسره فلاور جوړ شوی دی او د فلاور پر دا غونډ چې څومره دي دا اټول دراصل موږ سره سپوروفایټ دی دا غونډ پلانټ موږ سره کوم قسم ته دی سپوروفایټ دی اوس په فلاور کې دننه دا چې کوم ایگ ورسره دا سپرم جوړ شوی دی نو دا سپرم او ایگ دراصل گیمیټوفایټ دی نو په هایر پلانټس کې سپوروفایټ ډومیننٹ دی یعنی سپوروفایټ ځان ته فوټوسنتھسس هم کولی شي هغه سره لیف دی سپوروفایټ ځان ته واټر هم ابزارب کولی شي هغه سره روټ دی سپوروفایټ ځان ته چې کوم دی سپورټ هم پرووایډ کولی شي هغه سره سټیم دی او سپوروفایټ سره چې کوم دی فلاور هم دی خو د دې کې چې کوم گیمیټوفایټ دی په هایر پلانټس کې نو هغه انحصار ساتي په سپوروفایټ باندې نو گیمیټوفایټ مونږ سره چې کوم دی نو هغه په څه باندې دا دی مشتمل دی نو هغه جسټ په سنگل سیل اوویول باندې یا ایگ او سنگل سیل پولن ګرین یا سپرم په دې باندې مشتمل دی نو پلانټ همیشه لپاره د لایف سایکل داسې د زایګوټ نه جوړیږي داسې دا غونډ بوټي او د دې بوټي نه بیا چې کوم دی سپرم او ایگ جوړیږي نو د سپوروفایټ نه جوړیږي گیمیټوفایټ او د گیمیټوفایټ نه واپس کې جوړیږي سپوروفایټ او دې خبر ته کېږي الټرنیشن اف جنریشن اوس موږ سره چې کوم سیکشوال ریپروډکشن ان پلانټس دی نو په پلانټس کې سیکشوال ریپروډکشن دا په میل او فیمیل گیمیټس یو بل سره یو ځای کېږي میل گیمیټ دې کې پولن ګرین دی او فیمیل گیمیټ پکې اوویول دی او په ریزلټ کې موږ سره ډیپلاید سیل جوړیږي نو دا میل گیمیټ ځان ته دا ان دی او دا فیمیل گیمیټ هم ځان ته ان دی یعنی هپلاید دي دواړه او چې دواړه کمباین شي نو ان پلس ان نو دې نه جوړ شي 2n نو چې دې نه کوم 2n جوړیږي دا زایګوټ دی او دا ډیپلاید دی بیا دغه زایګوټ چې کوم دی نو موږ سره نیو آفسپرینګ جوړوي بیا فارټس اف فلاور دا فلاور چې کوم دی نو د دې سپیشلایزډ لیوز دی او دا فلاور په یو خاص چې کوم سټاک باندې موجود وي نو د دې کې دا سټاک د دې سټاک نوم پیډیسل دی خو د دې سټاک په اند کې چې کوم دی نو د دې یو سټرکچر موجود دی دا سوالن سټرکچر دې سوالن سټرکچر ته دراصل وایي کی از نون ایز ا ریسپټیکل دته ریسپټیکل وایي کی نو دا فلاور موږ سره د یو سوالن پارت باندې پاس موجود وي او هغه ته کی ریسپټیکل بیا دا فلاور چې کوم بهر لیوز دی هغه شنه پانی دي نو هغه ته په شریکه باندې کیلکس وای او ار یو پانی ته ځان ته سیپل وای دا شانته د فلاور چې کوم رنگدار پانی دي نو ار یو ته ځان ته پټل وای او ټول ته په شریکه باندې کارولا وای په کارولا نه دنه طرف ته چې کوم دینو د فلاور یو ایسر هغه ته انډرویشیم وای او انډرویشیم کې دنه سنگل داغي یونټ سټیمنز وای او سټیمن سټرکچر په دوه حصو باندې مشتمل دی یو ته انتر وای او بل ته مایکرو سپورنجیا وای دا شانته دا چې کوم دا دی دا ټول نه دنه سایډ ته انر چې کوم پارت نه ته گاینیشیم وای او گاینیشیم کې دنه کارپلز دی او کارپلز په خپل په درې حصو باندې مشتمل دی یو ته اوری وای یو ته سټیګما وای او بل ته سټایل وای او په کارپل کې دنه په اوری کې اوویول لی او هغه اوویول چې کوم دی به تور ایک فنکشن کوي یا میگاسپور په تور باندې فنکشن کوي نو دا چې کوم د فلاور دا ډایګرام دی نو دې ډایګرام کې چې کوم دا ایسا دا نو دا دراصل ریسپټیکل دی
بیا دا شنه پاڼه او دا شنه پاڼه دا دواړه چې کوم دي دراصل موږ سره کیلکس په شریکه باندې ټول کیلکس او هر یو ځان ته چې کوم دي نو ته سیپل وای. بیا دا چې کوم رنگدارې پاڼې دي نو هر یو رنگداره پاڼه ځان ته دې ته پیټل وای او ټول رنگدارو پاڼو ته په شریکه باندې کارولا وای. بیا د رنگدارو پاڼو نه دننه چې کوم دا سټرکچر دی یو دا ورکړ دی او یو دا نو دراصل دا چې کوم سټرکچر دی ته ویل کېږي سټیمن او په شریکه باندې ټول ته ویل کېږي اندرویشیم. او په دې سټیمن نه بیا دلته کې دا ډایګرام را کړی دی نو د سټیمن چې کوم دا پاس حصه ده دې ته انتر وایي او د سټیمن چې کوم دا لاندې دی نو دې ته فیلمنټ وایي. بیا د ټول نه دننه چې کوم د فلاور حصه ده نو هغه دا دی ګاینیشیم دی او په ګاینیشیم کې دننه کوم یونټ دی نو هغه یو ځان د یونټ ته کارپل وایي. نو دا کارپل شو. په دې کارپل کې چې کوم دا پاس ټیپ دی دې ته سټیګما وایي. د کارپل چې کوم دا ډانډې دی نو دې ته سټایل وایي او د کارپل چې کوم دا سوالن حصه ده نو دې ته دراصل ویل کېږي از نون ایز ا اووري. دې ته اووري ویل کېږي. نو دا موږ سره د فلاور پارټ شو. اوس د فلاور دا ډایګرام دی بیا ورکړی دی. نو د فلاور د ډایګرام کې ټول نه دا چې کوم شنې پاڼې دی نو دې ته کلیکټیولی دې ته کیلکس وایي. ټول ته په شریکه کیلکس وایي. خو هر یو شنې پاڼې ته ځان ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي سیپل. اوس که سیپل بشمارې که سیپل 3 وي نو پیټل به د هغې د تعداد لحاظ سره یا انډرویشن به د هغې د تعداد لحاظ سره یا ګاینیشن به د هغې د تعداد لحاظ سره د هغې د ملټیپل د هغې د پاڼې مطابق وي. نو که موږ سره سیپل 5 دي نو بیا به موږ سره دا پیټل چې کوم دی نو یا به 10 یا به 15 یا به 20 یا به 25 یا به 30 یعنې د 5 د پاڼې مطابق وي. او که دا سیپل موږ سره چې کوم دی 3 دي نو بیا به دا پیټل موږ سره د 3 د پاڼې مطابق وي یعنې 3 وي یا به 6 یا به 9 یا به 12 یا به دې حساب سره موجود وي. او دا چې کوم رنګدارې پاڼې دي نو دې ټول ته چې کوم دی نو په شریکه کارولا وي او هر رنګدارې پاڼې ته ځان ته چې کوم دی نو پیټل وي. نو د ټول نه بهر تر ته راشنې پاڼې دي بیا پسې رنګدارې پاڼې دي. رنګدارو پاڼې پسې دننه چې کوم دی دا سټرکچر دي او دا سټرکچر چې کوم دی دې ته دراصل ویل کېږي اندرویشیم او هر یو ته ځان ته ویل کېږي یعنې دا سټرکچر چې ځان ته داسې والي نو دې ته وایي سټیمن. دې ته ځان ته واخلي دا دی سټیمن. دا چې کوم دی نو سټیمن. بیا د دې دا چې کوم سنټرل پارټ دی او پر دې سنټرل پارټ کې چې کومه حصه موجوده ده نو دې ته کلیکټ ویل کېږي ګاینیشیم او هر یو ته ځان ته ویل کېږي از نون ایز ا کارپل. نو دا کارپل دی. دې ته نه دې پور دا چې کوم ډایګرام دی نو دا د کارپل دی. دا اوس د کارپل کې ځان ته چې کوم دی 3 سیری یو دا پاسي سره دې ته سټیګما وایي یا دې د نواله دې پور دای سره دې ته سټایل وایي او یو دا سوالن پارټ دی دې ته دراصل اووري وایي. اوس دا ډایګرام یې بیا چې کوم دی نو لږ ایکسپوز کړی دی نو دا حصه دا ځان ته پاڼې شنې پاڼې دا سیپل او ټولې په شریکه باندې کیلکس. بیا دا رنګدارې پاڼې هر یو ځان ته پیټل او په شریکه باندې کارولا. بیا دا چې کوم سټرکچر یې ورکړی دی نو دا هر یو ځان ته سټیمن او په شریکه باندې ټول چې کوم دی نو اندرویشیم او دا سنټر کې چې کوم سټرکچر ورکړی چې دا سټیګما یې دا پایپ ورسره ته پول دا وایي سټایل او ورسره چې کوم دی نو دا لاندې سوالن پارټ دی ته اووري وایي او په اووري کې دننه دا چې کوم اوویول دی ایک پکې موجود دی نو دې غوند سټرکچر ته دراصل ویل کېږي از نون ایز ا کارپل. نو دا لایف سایکل چې کوم فلاورینګ پلانټس دی نو دا موږ سره کمپلیټ کېږي په دوه سټیجو کې. یو سټیج ته سپوروفایټ وایي او بل سټیج ته چې کوم دی نو ګیمیټوفایټ وایي. نو سپوروفایټ الریډي ما تاسو ویل چې د پلانټ باډي د پلانټ جسم چې هغه موږ سره که د هغې روټ دی سټیم دی لیف دی او فلاور دی دا ټول موږ سره جوړ دی د ډیپلایډ سیل نه نو دغه پلانټ باډي ته بیا سپوروفایټ وایي. نو په سپوروفایټ کې ډیپلایډ سیل په هر سیل ډیپلایډ وي. بیا ډیولپمنٹ اف ګیمیټوفایټس. اوس ګیمیټوفایټس چې کوم دی دا موږ سره په پلانټ لایف سایکل کې ډیولپ کېږي د الټرنیشن اف جنریشن په ذریعې سره. ګیمیټوفایټس چې کوم دی موږ سره ډیولپ کېږي په فلاور کې او فیمیل ګیمیټوفایټ یا ایمبریوسیک چې کوم دی نو دا جوړیږي د میګاسپور نه او میګاسپور چې کوم دی نو هغې ته ویل کېږي اوویول.
بیا دغه میګاسپور مدر سیل په دې اوویول کې دننه موجود وي او هغه بیا میاسیز وکړي. د میاسیز نه بعد چې کوم دی نو څلور سیل جوړ کړي، نو پای کې درې سیل ختم شي او پای کې یو سیل پاتې شي. هغه یو سیل بیا درې پیرې مایټاسیز وکړي، نو د هغې نه چې کوم دی نو 8 سیل سټیج جوړ شي او په هغه 8 سیل سټیج کې چې کوم دی نو یو پکې ایک سیل وي، دوه پکې یو بل سره پیوز شي، ته پیوجن ویل کېږي، او باقي پاتې چې کوم دی نو هغه موږ سره ساینرجیډز او انټي پوډل باندې مشتمل وي. یعنی دا موږ سره د ډایګرام کې وګورئ، دا کارپل دی. په کارپل کې دننه چې کوم دی نو دا اووري، په اووري کې دننه دا سیل موجود دی، دا اوویول دی. اوویول په اوویول کې دننه بیا دا سیل دی، دا چې کوم دی دراصل میګاسپور دی. میګاسپور ډیویژن کړی دی میاسیس په ذریعه سره او څلور سیلې جوړ کړي دي. په هغه پور سیل کې یو سیل پاتې شوی، هغه درې په خپله ختم شوي، ډیجنریټ شوي دي. یو چې کوم پاتې شوی دی نو هغه بیا ډیوایډ شوی دی د مایټاسیس په ذریعه سره، او هغه چې کوم دی نو 8 سیل جوړ کړي دي. او چې کوم 8 سیل جوړ کړي دي نو پای کې کوم دی نو انټي پوډل هم پکې دي، ساینرجیډ هم پکې دي، فیوجن هم پکې دي او ایګ هم پکې دي. اوس دا چې کوم میل ګیمیټوفایټ دی یا ورته پولن ګرین وایي، نو دا موږ سره جوړیږي د مایکروسپور نه، او مایکروسپور موجود دی په پولن سیک کې. د انتر چې کوم پولن سیک دی نو ته مایکروسپورنجیا وایي، پای کې مایکروسپور موجود دی او په هر انتر کې څلور پولن سیکس دي. بیا دا چې کوم مایکروسپورنجیا ده دې کې دا مایکروسپور مدر سیل پکې موجود دی. هغه مایکروسپور مدر سیل چې کوم دی نو ډیوایډ شي نو هغه پور هیپلاید مایکروسپور جوړ کی، او هغه مایکروسپور چې کوم دی نو بیا فردر ډیویژن وکړي، نو ایک یو ټیوب سیل جوړ شي او بل پکې جنریټیو سیل جوړ شي، او هغه ټیوب جنریټیو سیل چې کوم دی نو فردر بیا نور سیل ته کنورټ شي. اوس دې کې د ډایګرام ته وګورئ. په دې ډایګرام کې دا سنټر کې چې کوم دا سټرکچر دی دا دراصل غونډ سټرکچر دی، ته دراصل کارپل وایي. کارپل دا بیا په کارپل کې چې کوم دا سیل موجود دی نو دا هغه اوویول دی. دا هغه اوویول نه بیا چې کوم سیل وباسلی دی نو هغه میګاسپور مدر سیل دی. دا په اوویول کې دننه دی، دا میګاسپور مدر سیل. دې میګاسپور مدر سیل میاسیس کړی دی او د میاسیس په وجه باندې موږ سره په ریزلټ کې څلور سیل جوړ شوي دي. هغه څلور سیل کې چې کوم دی نو درې سیل ختم شوي دي، صرف یو سیل پاتې شوی دی. هغه یو سیل یو پیره مایټاسیس کړی دی نو د دوه سیل ته کنورټ شي، بیا یې مایټاسیس کړی دی نو څلور سیل ته کنورټ شي، بیا یې مایټاسیس کړی دی نو 8 سیل سټیج ته کنورټ شوی دی. اوس په دې 8 سیل سټیج کې دا چې کوم څلور دا دي او څلور دا دي، او دا منځ کې چې کوم دا غټ سټرکچر موږ دا دراصل ویکیول دی. بیا دا چې کوم 8 سیل سټیج کې دا دوه یو بل سره پیوز شوي دي، دا نو دې ته پیوجن نیوکلیس وایي، پیوجن نیوکلیس. او دا درې کې دا یو چې کوم دی ایک سیل دی، او دا چې کوم باقي پاتې دي دا درې نو دا انټي پوډل سیل دی. اوس بیا دا دې کې دا چې کوم دی نو موږ سره انتر دی، نو موږ یې په انتر کې دننه دا سټیمن حصه ده، دې کې دننه پولن سیکس دی، په هر انتر کې څلور پولن سیکس دی، او په پولن سیکس کې دننه چې کوم دی مایکروسپورنجیا موجوده ده، او مایکروسپورنجیا نه چې کوم دی نو بیا څوک جوړیږي؟ مایکروسپور. نو دا مایکروسپورنجیا ده، د هغې نه بیا دا مایکروسپور جوړ شوی دی. بیا هغه مایکروسپور ډیوایډ شوی دی، نو د هغې نیوکلیس ډیوایډ شوی دی، نو دا موږ سره یو طرف ته د هغې نه سیل جوړ شوی ته ویجیټیټیو سیل وایي، او بل ته نه سیل جوړ شوی ته جنریټیو سیل وایي. بیا هغه ویجیټیټیو سیل چې کوم دی کنورټ شوی دی ټیوب نیوکلیس ته، او هغه چې کوم جنریټیو دی نیوکلیس نو هغه لا موجود دی، او د ټیوب نیوکلیس جوړ کړی دی پولن ټیوب. دا شانتي دا چې کوم دا د جنریټیو نیوکلیس دی نو دی بیا ډیوایډ شوی دی، نو د یو جنریټیو نیوکلیس نه موږ سره دوه جوړ شوي دي، او دې ته ویل کېږي میل ګیمیټ. او دا ټیوب نیوکلیس چې کوم دی نو په خپل پلیس باندې موجود دی. اوس ګوره د دواړو په یو فلاور کې چونکې دا په یو فلاور کې دواړه موجود دي، میل سیکس آرګن پکې موجود دی، فیمیل سیکس آرګن پکې موجود دی. په بوټو کې دواړه آرګن په یو فلاور کې،
نو دی بوټي کې دا چې کوم انتر دی نو دا انتر دا به طور میل سیکس آرګن کار کوي یا انډرویشن ورته وایي یا ورته سټیمن وایي د سټیمن چې کوم انتر دی دا ګوره دا ډایګرام کې دا نښه ورته ورکړې ده میل نو دا بیا دی کې دننه دا څلور پولن سیکس دي دا په دې څه کې دا په انتر کې بیا د څلور پولن سیکس کې ډېر شي چې کوم دی نو مایکروسپورایډ پکې موجود دي دا هغه ډېر شي مایکروسپورایډ نه یو مایکروسپورایډ راغستی دی هغه یو مایکروسپورایډ چې کوم دی نو جوړ کړي دي مایکروسپور او مایکروسپور په کوم پروسس باندې جوړ کړي دي میاسیس باندې نو میاسیس کې چې کوم موږ سره ډیپلایډ وي نو هغه به کنورټ کیږي هیپلایډ ته نو دا مایکروسپور چې کوم دی دا اصل موږ سره هیپلایډ دی او د دې نه چې کوم دی دا هیپلایډ جوړ شوی دی دا د ډیپلایډ نه هیپلایډ نه دا ډیپلایډ دی مایکروسپورایډ د نه مایکروسپور جوړ شو هغه هیپلایډ دی بیا هغه مایکروسپور چې کوم دی نو هغې کې مایټاسیس شوی دی او په هر یو کې دننه دوه سیل جوړ شوي دي یعنی دې کې ځان ته دوه سیل دي اوس دې کې ځان ته دوه سیل دي دې کې هم دوه سیل دي او دې کې هم دوه سیل دي او دې ته دراصل پولنګرین ویل کېږي چې چا سره دا دوه سیل موجود دي اوس دې پولنګرین کې چې کوم دوه سیل دي په هر یو کې نو یو جنریټیو سیل دی پکې یو پکې ټیوب دی دا شانتي دی بل کې چې کوم دی نو یو جنریټیو دی او یو ټیوب دی دې کې یو جنریټیو دی او یو ټیوب دی دې کې یو جنریټیو دی او بل ټیوب دی اوس چې کله دا پولنګرین دا موږ سره دا سره ټچ شي د کارپل نو کارپل چې کوم دی دا کارپل کې بیا د هغې سټیګما سره نو هغه وخت کې دا پولنګرین سرکولر شیپ وي دا پولنګرین کوم قسم دی سرکولر وي او چې کله دی د هغې سره ټچ شي نو دا سرکولر شیپ چې کوم دی دا یو ټیوب ته کنورټ شي دا داسې ګوره ټیوب راغلی دا له چا د وجې نه دا د ټیوب نیوکلیس د وجې نه او دی یو ټیوب ته کنورټ شو او هغه ټیوب کې چې کوم دی نو کوم جنریټیو نیوکلیس دی نو هغه جنریټیو نیوکلیس د یو نه ډیوایډ شي او دوه ته کنورټ شي او هغې ته بیا ویل کېږي سپرم اوس بیا ګوره د کارپل کې دننه چې کوم دا سټرکچر دی د دې سټرکچر اوس خبره کوو دا سټرکچر دراصل دا کارپل دا یو چې کوم کارپل دی دا دراصل دا کارپل دی دا دواړه کارپل یو دی دا فلاور کې منځ کې کوم کارپل ورکړی او دا فلاور دا کارپل دا دواړه یو دی اوس د فلاور کې منځ کې چې کوم کارپل منشن کړی دی نو دې کارپل ته تاسو وګورئ نو له دې د سنټر کې دا سټرکچر موجود دی او دې سټرکچر ته دراصل څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي میګا سپوروسایټس دې ته میګا سپوروسایټس وایي دا میګا سپوروسایټس دې نه دا راوباسلی دی او دا میګا سپوروسایټس په خپله موجود پسې کې دی په اوویول کې موجود دی په کارپل کې دننه په اوري کې په اوویول کې موجود دی نو د هغې نه هغه میګا سپوروسایټس راوباسلی دی اوس د میګا سپوروسایټس چې کوم دی د کې دا ګورئ دا سنګل نیوکلیس دی او کوم قسم ته دی ډیفلایډ دی 2n والا دی د میاسیس کړی دی نو د ده نه څلور دا نیوکلیای جوړ شوي دي اوس د څلور سیل چې کوم دی نه جوړ شوي دي نو په هغې کې هغه درې سیل دلته دا ګوره ختم شوي دي ډیجنریټ شوي صرف یو سیل پاتې شوی دی چې کوم یو سیل میګاسپور پاتې شوی دی نو هغه بیا مایټاسیس کړی درې پیرې مایټاسیس کړی نو په یو مایټاسیس کې دوه ډاټر سیل جوړیږي نو چې یو مایټاسیس شو د یو سیل نو 2 ډاټر سیل شو او چې بیا مایټاسیس وکړو نو 4 ډاټر سیل شو او چې بیا مایټاسیس وکړو نو 8 ډاټر سیل شو نو په دې کې 8 سیل دنه جوړ شو اوس هغه چې کوم 8 سیل دنه جوړ شو د دنه ګوره 8 دلته جوړ شو چې دنه کوم 8 جوړ شو نو 3 یو سایډ ته نښتي دي دې ته انټي پوډل وایي او 3 د بل سایډ ته موجود دي نو په هغې کې یو چې کوم دی نو هغه ایک سیل دی او دا باقي پاتې دوه پکې چې کوم دی نو ساینرجیټس دي او دوه پکې په منځ کې یو بل سره یو ځای شوي دي او دې ته ویل کېږي پیوجن نیوکلیس نو پیوجن نیوکلیس دا چې کوم دی نو دوه هیپلایډ یو بل سره یو ځای شي نو دا واپس یې کې ډیپلایډ ته کنورټ شي ته پیوجن نیوکلیس وایي اوس بیا لا چې کوم مونږ دا خبره کړې وه دلته کې د پولنګرین او دا پولنګرین چې کوم دی نو داسې د دا دواړه جنریټیو نیوکلیس چې کوم سپرم ته کنورټ شوي دي نو یو سپرم لړ شي هغه هلته کې کمباین شي دې کې په دې کې کوم دا سټرکچر دې کې کوم سوراخ موجود دی نو دې ته دراصل مایکروپایل وایي د دې مایکروپایل په ذریعې سره دا چې کوم دا دي سپرم دي نو دا انټر شي دلته کې د میګاسپور ته دې کې مایکروپایل او بیا چې کله دې د انټر شي نو د دې د انټرس نه بعد یو سپرم کمباین شي
هغه دې سره د فیوژن نیوکلیس سره او یو سپرم کمباین شي د ایکس سره. نو چونکې په یو کارپل کې دننه په میگا سپور کې یو سپرم د ایکس سیل سره کمباین کېدل او یو سپرم چې کوم دی نو هغه د فیوژن نیوکلیس سره کمباین کېدل، دی وجه نه دې ته ډبل فرټیلایزیشن وایي. نو دې کې موږ سره عام طور باندې کوم قسم ته پروسس کیږي؟ ډبل فرټیلایزیشن کیږي. نو فرټیلایزیشن په فلاورینګ پلانټس کې ډبل فرټیلایزیشن. بلې پولینیشن چې کوم دی نو دا موږ سره په میل ګیمیټوفایټس یعنی پولن ګرین هغه فیمیل ګیمیټوفایټ سره یو ځای کېدل، دې پروسس ته فرټیلایزیشن وایي. او د دې دا ټرانسفر کېدل د پولن ګرین د فلاور نه او هغه تلل د کارپل سټیګما ته او د کارپل سټیګما په ذریعه سره د سره فیمیل ګیمیټوفایټ سره کمباین کېدل، نو د ټرانسفر ته پولینیشن وایي. او د دې د کمبینیشن یا فیوژن ته چې کوم دی نو فرټیلایزیشن وایي. اوس ګوره پولینیشن کې دوه قسمه ټایپس دي. یا سیلف پولینیشن دی، یعنی یو بوټی دی د هغې خپل فلاور کې دننه د یو فلاور چې کوم هغه یې پولن ګرین دی هم د هغې فلاور د اوویول سره یو ځای شو. یا یو بوټی دی هغې کې فلاور دوه دي، نو چې دوه فلاور دي نو یو فلاور فرض کو دې ځای کې دی او یو فلاور دې ځای کې دی، نو د دې فلاور چې کوم پولن ګرین دی هغه د دې فلاور اوویول سره یو ځای شي، نو دا دواړه قسمه دې ته در اصل ویل کېږي سیلف پولینیشن. نو که په یو بوټي کې یو فلاور دی او هم د هغې بوټي خپل فلاور پولن ګرین سره خپل اوویول سره کمباین شي، نو دا هم سیلف پولینیشن دی. او که د یو فلاور کې ګلونه په دوه درې ځایه دي او د یو ځای د ګل نه پولن ګرین رالو او هم د هغې بوټي د هغې د فلاور پولن ګرین اوویل سره کمباین شو، نو دې ته بیا سیلف پولینیشن وایي. دویم موږ سره کراس پولینیشن دی چې د یو فلاور نه د هغې د پولن ګرین د بل بوټي پولن ګرین ته چې کوم دی د سیم سپیشیز والا هغې ته تلل، نو هغې ته بیا ویل کېږي از نون ایز ا کراس پولینیشن. بله فرټیلایزیشن، نو څنګه موږ هغه ډایګرام کې ویل چې کله دلته کې پولن ګرین چې کوم دی نو د سټیګما سره ټچ شي، نو هغه پولن ګرین کې دوه قسمه نیوکلیس دي. یو ټیوب نیوکلیس دی، نو هغه ټیوب نیوکلیس هغه څه جوړ کړي؟ ټیوب جوړ کړي. او دویم جنریټیو نیوکلیس دی، نو جنریټیو نیوکلیس هغه ډیوایډ شي، نو دوه سپرم جوړ کړي. نو یو چې کوم دی نو د دغه سره کمباین شي فیوژن نیوکلیس سره او بل کمباین شي د ایکس سره، او دې چې کوم دا کم سټیج دی نو دې سټیج ته وایي کېږي از نون ایز ا فرټیلایزیشن. اوس چې کوم ایکس سره کمباین شي نو د هغې نه زایګوټ جوړ شي، او چې کوم دغه فیوژن نیوکلیس سره کمباین شي د هغې نه 3N جوړ شي، او 3N چې کوم دی نو دې ته ویل کېږي از نون ایز ا انډوسپرم. نو د غنم دانه کې چې کوم دا اوړه دي دا اوړه دراصل انډوسپرم دي، یا جوار دانه نه چې کوم دا اوړه جوړیږي دا معده دا دراصل څوک دی؟ انډوسپرم دی. نو دا انډوسپرم چې کوم دی نو موږ سره دا اوس دې کې دا چې کوم ډایګرام دی نو په دې کې دا کومه حصه ده دا کارپل دی، د کارپل دا درې حصو باندې مشتمل دی. دا پاس حصه د اوپننګ سوراخ ته سټیګما وایي، بیا دې حصې ته سټایل وایي، بیا دې حصې ته اووري وایي. په اووري کې دننه چې کوم دی نو اوویول دی، او په اوویول کې دننه یو سیل دی هغې ته میګاسپور وایي. او هغه میګاسپور چې کوم دی نو هغه موږ سره د خپل ډیویژن په وجه باندې چې اول نه میاسیزو کې نو 4 سیل جوړ کړي نو 3 تنه ختم شي او پاتې شي، بیا هغه یو سیل 3 پرې مایټاسیزو کې نو د هغه نه 8 سیل جوړ شي. نو هغه 8 سیل کې چې کوم دا پاس طرف ته دا 3 سیل دي نو دې ته انټیپوډل سیل وایي. بیا د بل طرف ته چې کوم دا سیل دی او دا سیل دی دې ته ساینرجلډ وایي. او بیا د سنټر کې چې کوم دا سیل دی ته ایکس سیل وایي. او دې نه علاوه دا چې کوم منځ کې 2 سیل موجود دي نو هغې ته در اصل فیوژن وایي. دا منځ کې سنټر کې چې کوم 2 موجود دي. اوس چې کله د دې فرټیلایزیشن کېږي نو د هغې دپاره د څه ضرورت دی؟ د پولن ګرین. نو موږ سره د پولن ګرین لایف سایکل دا ګوره شو د سټیمن انتر. نو سټیمن انتر کې دننه چې کوم دی نو پولن سیکس کې دننه مایکروسپور چې ډیوایډ شي نو هغه 2 سیله جوړ کړي دننه. نو یو چې کوم دی نو هغې ته جنریټ یو سیل ویل کېږي، بل ته ټیوب سیل ویل کېږي. او هغه ټیوب سیل چې کله پولن ګرین دلته کې سټیګما سره ټچ چې دی سرکولر وي،
خو دې د ټیوب سیل په ذریعه سره ټیوب جوړ کی او هغه د سټیګما نه راشي او دلته کې دا چې کوم میگا سپور دی مایکروپایل په ذریعه سره دننه لاړ شي نو دې کې چې کوم دا پوینټ دی ته مایکروپایل وایي. بیا دا چې کوم دا دی جنریټیو نیوکلیس دی نو دې په دوه حصو کې تقسیم شي. نو یو نیوکلیس لاړ شي هغه د ایکس سره کمباین شي او یو نیوکلیس لاړ شي هغه د هغه سره فیوژن نیوکلیس سره کمباین شي. نو موږ سره یو خوا زایګوټ جوړ شي او بل خوا چې کوم دی موږ سره انډوسپرم جوړ شي. بیا سیډ اینڈ فروټ فارمیشن. سیډ او فروټ فارمیشن کیږي چې پای کې سیډ موږ سره د ایک سره د سپرم د کمبینیشن نه کیږي او دا چې کوم فروټ دی نو د دې فارمیشن موږ سره کیږي د اوورینا. نو که څومره د دې فروټ دی نو د دې فارمیشن موږ سره د اوورینا کیږي. بیا ډیولپمنٹ اف سپوروفایټ. اوس دا چې کوم سپرم او ایک کمباین شو نو د دې کې دا چې کوم سپرم دی د ټیوب نیوکلیس دا چې کوم پولن ټیوب دی نو دا هم هیپلاید دی او دا ایګم هیپلاید دی نو چې n پلس n نو موږ سره څه جوړ شو 2n یعنی ډیپلاید جوړ شو او دا ډیپلاید وروسته چې کوم دی نو بیا کنورټ شي ستا امبریو ته او هغه امبریو چې کوم دی نو بیا په سیټ کې جرمینیشن کوي روټ او سټیم وغیرہ جوړي. ها د دې چې کوم ډیفرنٹ اډاپټیشنز دي د انسیکټس او د وایند د پولینیشن لپاره. دا اوس موږ سره پلانټ دی د کې فلاور دی. اوس دا چې کوم فلاور دی د دې فلاور خپل پولن ګرین د خپل کارپل سره کوم اویل له سره کمباین کېدل نو دا سیلف پولینیشن دی. یا د دې فلاور د دې پولن ګرین هم د دې پلانټ دی بل فلاور سره کمباین کېدل نو دا موږ سره سیلف پولینیشن دی. خو که فرض کو د دې فلاور د دې پولن ګرین هغه د دې فلاور اویل سره کمباین کیږي نو دا بیا موږ سره کراس پولینیشن دی. نو پولینیشن چې کوم دی نو موږ سره د انحصار ساتي په ټرانسفر اف پولن ګرین هغه د سیم پلانټ یا د ډیفرنٹ پلانټ او د هغې په وجه باندې دوه ټایپس دي یو سیلف پولینیشن او بل کراس پولینیشن.